ده په بیسلري انجکشن باندې ټیک ده. په دې کې چې کوم اکټیو انګریډینټس دي هغه زموږ سره آیرن سکروز دي. بیسیکلی دا زموږ سره استعمالیږي د دې دپاره چې کومو خلکو وینه کمی مطلب ایچ بي کمی نو هغې دپاره دا ډېر زیات استعمالیږي. ډاکټران دا ډېر زیات پرسکرایب کوي. مطلب یو پیشنټ هغه انیمیک دی، وینه یې کمه د دې دپاره استعمالیږي چې د ایچ بي چې کومه ده دا امپروو شي. په دې کې چې کوم د آیرن کمی راغلی دی چې د هغه آیرن کمی د دې سره ختم شي چې دی د انیمیک کنډیشن نه وځي، د ایچ بي هم امپروو شي او د آیرن کمی چې دی چې دا هم پوره شي. په دې کې چې کوم ریډ بلډ سیل دي چې دا هم پوره شي، د ده کومه کمزوري چې ده هغه ټوله د دې سره ختمه شي. تاسو به خیال وکړئ کوم زیاتره چا چې وینه کمه د هغو کلر به بالکل زیړ غوندې اغوښتی، بالکل پیل یلو کلر وي، وجود یې بالکل کمزوری کیږي، سترګې پې تورېږي، د هغې د وجې دی ډېر زیات کمزوری. په داسې بل یې چې د په دې مخ کې سپاټس ښکاري، سپین چاپ یې په دې مخ کې ښکاري، نو دا مونږ وایو چې دا انیمیک دی، د ایچ بي چې کومه ده دا کمه ده. نو د دې دپاره دا بیسلري انجکشنز استعمالیږي. مونږ وایو یاره زیاتره په کم پیشنټ کې دا ډېر زیات ورکولی کېږي. اولنۍ په ټاپ ریشو باندې چې کومه یوه ده هغه سی کې ډي پیشنټ والا ده. سی کې ډي پیشنټ مونږ څه ته وایو؟ کرونیک کډني ډیزیز، چې د کومو خلکو ګردې خراب وي یا د دوی ګردو کې څه مسله وي، د دوی وینه ډېره زیاته کمیږي. نو د دې دپاره ډاکټران دوی له بیسلري انجکشن ورکوي، دا ورته هغې ته استعمالیږي، د هغې سره دوی ایچ بي بیا امپروو کېږي، په مخه باندې په بل روانوي. بل سیکنډ نمبر باندې چې ده پریګننسي ده، چې کوم فیمیل پریګننټ وي هغوی هم ایچ بي کمیږي، نو د هغې دپاره هم ډاکټر فیمیلز زیاتتر چې کوم دي هغو دا پرسکرایب کوي. دا د دې دپاره ښایي چې یو د دوی کوم ماشوم چې کېږي نو هغه هم برابري، او کوم مور چې ده هغه هم د دې سره برابري، د هغې ایچ بي امپروو وي. بل چې کوم خلک ډېر زیات کمزوري، مطلب مونږ وایو چې د هغوی ایچ بي ډېره زیاته کمی، وینه یې ډېره زیاته کمی، نو په هغې کې ډېر زیات ورکوي، یا په دې کې ریډ بلډ سیل چې کوم دي هغه کمی پکې ډېر زیات سیوی، نو هغو ته هم ډاکټرز دا پرسکرایب کوي. کوم انیمیک څومره پیشنټ چې دي هغې انیمیک پیشنټ دپاره دا ډېر زیات استعمالیږي. بل نیکسټ چې کوم دی، کوم چې د کینسر پیشنټ دي په هغو کې ایچ بي ډېره کمیږي، هغې کې ډېر زیاته دا استعمالیږي. د هغې نیکسټ مونږ وایو چې دا به استعمالیږي څنګه. نو بیسیکلی ډاکټرز دا داسې پرسکرایب کوي چې یو 100 ml پلیډکس وي، ټیک ده، نارمل سلاین یا ډیکسټروز سلاین، په هغې کې دا 2 امپیولز ور واچوي، بیسلري 2 امپیولز، او د دې د ریاکشن دپاره په دې کې 2 انجکشن یې اډ کوي ډیکسایبل، چې دا یاره سره ریاکشن نه کوي، ټیک ده. د دې اوس ماین سایډ افیکټ ته راځو چې د دې وجود باندې نقصان اګینست څه دی. یو سړی بیسلري انجکشن وکړي یا د ډاکټر پرسکرایب کړي د هغې د ایچ بي په لیول باندې، نو ده ته به نقصان څه کیدی شي. هغه سایډ افیکټ مونږ وایو دومره خاص کمپلیکیټډ نه دي چې داسې یو هیوي ایشو جوړوي، خو معمولي غونته کې یو څو مسلې جوړوي، هغه زه تاسو ته یم چې وپېژنئ. اولنۍ دي په کوم ځای باندې دا انجکشن لګېدلی، سایټ اف انجکشن، مطلب تا ته کوم د ډریپ کې چې دا انجکشن روان دی نو هغه ځای به یا لږ سوروالی کړی یا پکې لږ سویلینګ شوی، دغه به یې اولنۍ سایډ افیکټ وي. په سیکنډ نمبر باندې دی نازي او ویمیټینګ کولی شي، مطلب دې مریض ته زړه خرابېدی شي، الټۍ پې راتلی شي، ټیک ده. نیکسټ چې کوم دی د فیور هم په ده راتلی شي، شیورینګ هم په ده باندې راتلی شي، مطلب ته به پې راتلی شي، یخ ګړګوزې پې راتلی شي، دا د دې یو نیکسټ سایډ افیکټ دی. بل د دې سره د ده د خولې ټیسټ چې دی دا هم چینج کیدی شي. بل د دې سره په سر باندې هم درد راتلی شي، یا نیکسټ چې کومه د خېټو سره هم سختېدی شي، یا د نظر چې کوم دی دا هم خړ کیدی شي، ډیزینس هم کیدی شي، مطلب چکر پې هم راتللی شي، فیور خو ما تاسو ته الریډي ووی. یو د دې سره چیسټ ټایټنس چې کوم دی، سینه د سړي داسې کلکه غونته کې شي، دا ورسره هم کیدلی شي. مطلب په وجود باندې دردونه هم ډېر زیات راتلی شي، او سم ټایم داسې چې څه پیشنټ داسې چې په هغو کې هارټ بیټ سیوا کړي، او څه داسې چې په هغو هارټ بیټ دی په کمه باندې بوځي. مطلب داسې دی چې کوم انسان ډېر زیات کمزوری نړۍ ډېر زیات درزیږي، خو دا سایډ افیکټ چې ټول دي دا ټیمپرري دي، مقمي نه دي. دا کوم سایډ افیکټ چې ما تاسو ته زه وایم نو دا ټیمپرري دي. د دې سره که سمپل سړی د هغې اګینسټ څه استعمال کړي نو په ټایم باندې سړی کور شي، یا په ګنټه نیمه کې په خپله باندې کور شي. داسې نه دی چې دا پرمننټ دي، ټیمپرري د څه ټایمه پورې دي، او هغې نه بعد دا په خپله باندې دي څومره د سایډ افیکټ چې دي دا ختم شي. خو داسې کمپلیکیټډ څه د دې نشته چې مطلب ګردې یا دې خرابې کړي، یا چېرته نظر دله بالکل فیل کړي، وجود دله بالکل خراب کړي، زړه دله خراب کړي، یا د نور داسې څه ارګنز دي چې هغه خراب کړي. مینلی د دې مقصد دا دی د بیسلي دې دپاره چې په باډي کې ستا څه نه څه روان دي، څه ډیزیز ستا ته روان دی، د هغې د وجې نه ایچ بي ستا کمیږي، نو د هغې امپروو کولو دپاره صرف د بیسلري انجکشن شو یا فرینجکټ انجکشن شو، دا ټول آیرن دي.
نو دې دپاره استعمالیږي چې صرف او صرف ستا ایج به امپروو کړي. نور د دې داسې څه سیریس ساید افیکټ نشته چې یو انسان وایي چې یاره دې نه یا ګردې خرابېږي یا دې بالکل سر خرابېږي، مازغه دې خرابېږي، یا دې زړه خرابېږي، یا دې کولمې خرابېږي، یا نور څه داسې ارګنز دي په باډي کې چې دا ټول د دې نه خرابېږي. د دې داسې هېڅ قسمه ساید افیکټ نشته. د دې اوسه پورې داسې سټډي نه ده شوې چې د دې انجکشن د وجې نه په دې طریقه باندې ته په پلیډکس او په دې کې یوز کړي او هغه تا ته ساید افیکټ وکړي. نو داسې هېڅ قسم د دې ساید افیکټ نشته دی.